دا کتاب دے رفع و تکمیل فی الجرح و تعدیل امام عبدالحی لقنوی رحمۃ اللہ علیہ. خبره مې تاسو ته وړاندې داسې کوله چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کله چې درس نه پات نو بیا به داسې یو قطار به ورته ودرېد د عبدالله ابن مسعود کوره پورې. څوک چا جرت نه و چې هغه سره ملاقات داسې کړی، روب و، نو دومره چا پېره به خلک ولاړو. یو ځله داسې وشوه چې امام ابو حنیفه راغی مدینې منوره ته. چې کله راغی نو دی په دغه لینډ کې ودرېد چې سره ملاقات وکړه. نو دی یو دم د لینډ نه راووته، قطار نه لکه تابوت نه راووته، ملاقات یې ورسره وکړو. چې هغه وکړو نو امام مالک پوه شو لعله غریب، شاید چې دا سړی چې دی ناشنا دی، مسافر دی. ځکه عموما عام خلک داسې جسارت او جرت نه کوي. نو چې امام صاحب ورسره کله ملاقات وکړو نو امام صاحب ته وی چې یا اخي من انت ومن انت، څوک یې ته، د کوم ځای نه راغلی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی اخوک فی اللہ من الکوفہ، آپ کا بھائی کوفے کے رہنے والا ہے، استاد ضرور د کوفی دی. وی خا وی اتعرف ابا حنیفہ؟ امام مالک وته ته ابو حنیفہ پیژنې؟ امام ابو حنیفہ ته لعل ومامک، شاید ستا مخامخ وي. هغه خا امامک وی انت ابو حنیفہ یا نعم. هغه یا للغرابه، تعجب دی. وی طلبتک فوق السحاب ووجدتک علی الارض، په اسمان مې لټولې په ځمکه مې لاو شي، ما خو بره لټولې کته مې لا شوې. نو وعانکه، معانقه یې ورسره وکړه، ګړبړه یې ورسره وکړه. واعتزد به، او دې کې لاس میلاو کو. وذهب به الى مقره، خپل مقر ته مسکن ته رهایشګاه ته بوته. واجلسه بادب و احترام، او په ډېر احترام او په تکریم سره، په اجلال سره، یعنی امام ابو حنیفه یې کېناو. او بیا ورته وی امام ابو حنیفه ته وی چې یا ابا حنیفه زه یو جسارت کوم په دې خبر مې. وی نحن العرب، مونږ خو عرب یو، وعاداتنا، زموږ عادات دا دي چې لا نسل ضیوف حتی یمر علینا ثلاثه ایام، مونږ د میلمنو تپوس نه کوو چې څو پورې 3 ورځې نه تېر شوي. لیکن نن زه جسارت کوم ځکه چې ما نه برداشت نه کېږي چې تا نه زه مخکې تپوس کوم. هغوی اسل ما بدالکه، تپوس کوه. هغوی تپوس دا کوم وی سمعت من الناس، ما د خلکو نه انک تقدم القیاس والرای علی النص وکیف هذا، ما د خلکو نه اورېدي چې ته قیاس او نص په نص باندې مخکې کوې، په قرآن باندې، په حدیث باندې، یا په اقوال صحابه باندې رای اور قیاس مخکې کوي. امام ابو حنیفه ورته وی والله هذا افتراء علینا ما ينقل عنا اننا نقدم القیاس علی النص. وی دا خو افتراء ده، یو جوټ پلنده ده په موږ باندې چې موږ نه خلک نقل کوي چې موږ مقدم کوو قیاس لره په نص باندې. وکیف نقدم، او څرنګه موږ مقدم کوو. فاذا جاء من الله فعلى الراس والعين، چې د الله طرف راغله نو هغه خو بصر چشم قبول. واذا جاء من الرسول، اگر رسول نه راغلی نو فعلى الراس والعين، بصر چنګ. واذا جاء من الصحابه اخترنا، واذا جاء من بعدهم، او چې کله د نور نه راغ تابعین نه، فهم رجال ونحن رجال، هغه هم نارینه دي مونږ. فهم قاسو نفقسنا والله ما قسنا الا لشدت ضرورت، مونږ قیاس نه کړی مگر په هغه وخت کړی چې کله شدت ضرورت مونږ ته بل لار نه ملوي. بلکې امام ابو حنیفه خدا وایي چې ما په اخاله باندې عمل نه کړی، حالانکه امام شافعي اخاله باندې سلور دلایل نه بعد، اور امام مالک چې د استصحاب الحال مني، اور امام احمد بن حنبل مصالحه مني، او څوک مناسبه مني. او زه چې د په دې باندې عمل نه کوم، لکه زما څلورم نمبر کتاب الله سنت اجماع قیاس نه بعد زما استحسان دلیل دی. بیا د حنفیان دلیل پنځم دا دی. نو دا چې دی پنځم دلیل دی. لکه ګوره اوس وما جاء عن الرسول فبالراس والعين وما جاء عن اصحابي فلا اتركه، صحابه نه پرېږدم. ولم يخصص القياس، او تخصیص د قیاس باندې نه کوم، عام لرا چې هغه خبرې واخلي. فضلا چې جای کې ان عام الکتاب، چې عام کتاب وي. لکه ولم يعمل بالاخاله، اور عمل په خالم نشته، او په مصالح مرسله نشته. مصالح مرسله باندې نشي، اخاله باندې نشي. چې احمد بن حنبل کې اخاله د امام شافعي دلیل دی پنځم. او استصحاب الحال څه ته وي؟ ابقاء الشيء على ما كان عليه، شی په هغه باندې قلبي پانی پاک، تاجي پانی پاک، دې ته چې استصحاب الحال. لکه یو زنانه چې ما خو به منګي کې وب پرونه چول وي، ابیا مې په لپاسه یعنی برغول نسکور کړی دی، نو لهدا دا پرون پاکي نون پاکي، نو دا استصحاب الحال دی. ابقاء الشيء على ما كان عليه. نو اصل کې الله چې وانزلنا من السماء ماء طهورا، وب ما پاک را لګل دي. کته نه پاک دي الا ما دل عليه، دلیل په خو دې ته کم منګه کرتا شوی دی، کم ګنګیرتا شوی دا. نو اصل خو په اشیاء کې څه شی اباحت شلکا،
اور اصل پکې شی ابقاء شی علی ما کان علیه دا د امام مالک دل دی ابو حنیفه دا دلیل هم نه مني هغه استصحاب الخال صرف تایید په هغه سره کوي لکه ګوره اوس والعجب ان امتحان فی هذا الامام تعجب دې په دې قبول معنی خلق مان چې دوی تان کړي په دغه امام باندې ما قبول امام شافعي باوجود دې چې دا قبول امام شافعي لرا رحمه الله وقد قال فی اقوال الصحابه حالانکه هغه ویل دي په اقوال د صحابه کې کیف تمسکوا بقول من څرنګه زه دلیل نشم په کول دی هغه چا باندې لو كنت فی عصره کزه د هغه په زمانه کې وې لحاجته نما به د هغونه یعنی متم محاجه کړه محاجمه نسی شه دی د هغونه من دلیل نه لري خا ورد المسالیل او دارنګ چې د هغه رد کړ دي مراسیل ما امام چا امام شافعی حالانکه ابو حنیفه مراسیل نه رد کړي وخصص عام الكتاب القياس اور امام شافعی رحمت الله عام کتاب مخصوص کړ دي په قیاس سره وعمل بالاخاله عمل په خالی معنی کړ دي اخاله څه ته وی لکه ګوره شوکانی دارنګي اخاله شلا دا مسلک سادش لکه مناسبات وی او اخاله ته وی مصلحه ته وی لکه ذکا الته د مقاصد خیال کوي د علت خیال کوي او پاغه باندې بل علت قائم کوي لکه غ ذکر کړي اصولین په مباحث ته اصول فقه کې لکه الانکه لا یقول بالحنفیه په دې باندې قول نکي نو والا وهل هذا دا نه دی الا بحث من هؤلاء الطاعنين مگر دا الزام محض دی دغه تان کون کنا تشنی کون کنا والحق حق دا دی کہ ان الاقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الامام الهمام هغه اقوال چې صادر شوي دي د علماء په حق دغه امام الهمام دغه غټ امام کې كلها صدرت من التعصب دا د تعصب شکار دي صادر شي تعصب نه لا تستحق دا مستحق نه دي ان يلتفت اليها چې د تسری توجه کی التفات کی ولا ينتفي او نشمل کېدل نور الله بافواههم د الله روشنی رڼا چې د پخلو معنی په پوکی معنی نه مړی نفخ فز والتثبت او دا یاد کا او دارنګ دا واخلا دانن پورا دی اور پسی نور دلائل بیا تاسو ته بو خیمه سبا ان شاء الله